وي د ژوند لویه اساسه وي د ژوند لویه اساسه وي او محبت چې چا سره وي په محفل کې چې څوک خاندي جړېدلې ټوله شپه وي خو هم په خپله مې رسخت کړي خو هم په خپله بیا خفه وي او څوک خوبونه کړي خندېږي څوک د زړه په رنځ اخته وي وي دا کله کله ځکه جاړم یاد شوی مې هغه وي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو یو وارې بیا حاضر یم د اصلاح منشیات هسپتال نه. څه ورځې وړاندې هم زه د اصلاح منشیات هسپتال ته راغلی وم. نن په دغه خیال راغلی چې کوم مریضان په تېر ځل آیا چې هغه مریضان دا ځل شته که نشته او هغې مریضانو ته څه تکلیف شته که څه نشته بل مریضانو کې کمې شوې دی زیاتې شوې دی مریضانو ته څنګه علاج کېږي د هغوی څنګه علاج کېږي د دغې حوالې سره تپوسونه کوو د هغوی سره به پوره خبرې کوو چې د هغوی څنګه علاج کېږي او څنګه نه کېږي مخکې د هغوی علاج څنګه کېدو څنګه د هغې علاج نه کېدو دغه مریضان تاسو بالکل کتلی شئ مریضانو کې اضافه شوې ده مریضان زیات شوي دي مریضان چې دي ورته واره دلته کې د هسپتال ته راځي په دې کې دغه ځوانان هم تاسو وینئ کوم چې په دې ناسور باندې ککړ چې کوم دا منشیات چې کوم دي په دې کوم ککړ نوجوانان دي هغه هم بالکل تاسو کتلی شئ دغه ځوانان مشران کشران بالکل تاسو په دې باندې په دغه سکرین باندې کتلی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ زبیر جی. زبیر څومره ټایم وشو دلته کې؟ زما 2 میاشتې کېږي جی. 2 میاشتې جی. کومه نشه هم کوله؟ مونږ آیس او چرس کل جی. آیس او چرس څومره ټایم مسکلو؟ کم از کم یو 2-3 میاشتې مسکلو جی. 2-3 میاشتې مسکلو. صحیح. نو څنګه پته ولګېده کور والا ته پته ولګېده که څنګه خبر شو خلک؟ ملګرو پرې راوړم ملګرو بیا پلار ته مې پلار خبر شو دلته یې راوستم بیا جی. دا دلته کې جی. صحیح. دا راته ووایه چې دلته کې راغلې 2 میاشتې تېرې کړې علاج یې څنګه کېږي او نور دلته کې سهولیات شته که نشته؟ جی شکر الحمدلله ښه ښکلی علاج مې کېږي دلته سرجیان هم موږ څخه په ټایم ګولۍ راکړي کاناپي نه راکړي دلته شکر هم خوشحاله یو دلته جی. خوشحاله جی. علاج ټیک دی جی. اوس خو یخني ده نو ګرمې اوبه نور د هر څه شته جی راته جی ګریزین هم راته لګولي هر څه راته لګولي سینټر نه خوشحاله جی. صحیح. خلکو ته څه ویل غواړې ستا چې کوم ملګري ته چې په نشه باندې راړولي یا چې کوم خلک دی کې مبتلا دي هغوی ته څه وایې؟ زه ورته بس دا وایم چې بس څوک نشې کې بس پلارانو ته اطلاع کوم چې خپل بچي دلته راولي دلته به ښه تربیت وشي مونږ هر څه به زده کړي په بهر ملک باندې به مونږ نه ورتلو 10-4 دم به نه یې کړی مونځ به نه یې کړی جي. زه دا اطلاع ورکوم چې خپل بچي دلته راولي جي چې څوک نشې کوي. ملګري سره هم خبرې کوو. ستاسو نوم؟ ناصر جی. ناصر څومره ټایم شو تاسو دلته؟ زما دلته جی 15 ورځې شوي. 15 ورځې. کومه نشه هم کوله؟ چرس او آیس هم څکل. او د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ مرزو سره جی تعلق ساتي. مرزو سره تعلق ساتي. موږ د الله تعالی نه ډېر شکرګزار یو چې زموږ په مرزو کې داسې مشران داسې سنټر راغی داسې یو مشران موږ له خدای راکړل داسې تربیت یې راکړه چې د دې نشې نه موږ خدای پاک زما اوده ضمیر یې راپاسو جي زه دوی پرې راوستیم جي. تاسو یې پرې راوستي؟ د دوی زه ډېر شکرګزار یم خاص کر د خپلو مشرانو ډاکټر صاحب وخت په وخت ګولۍ میلاویږي دیني تعلیم هم موږ ته کېږي جي. صحیح. بالکل بس دغسې څنګه چې ما تېر ځل ویلي وو چې دا اصلاح منشیات چې دی په رښتیا اصلاح کوي هغه غریب یتیم خلک کوم چې لاچاره دي څنګه تېر ځل ما ویلي وو چې دوی د پېښور د ریل ګاډي د پاټلۍ نه دوی دغسې یو نوجوان روچت کو هغه الحمدلله علاج هم وشو ښه په خوشحالۍ باندې هغه د دې سنټر نه رخصت شو. همدغسې په دې سنټر کې ډېر زیات ښه علاج کېږي کم یتیم یسیر خلک دي کم غریب خلک دي هغوی لپاره هم بالکل پرې سهولت وي دلته کې بالکل د هغوی پرې علاج هم کېږي او هغه وسمن خلکو ته هم دا ویل غواړم که تاسو وایئ چې موږ خپل چا سره هیلپ کول غواړو نو تاسو په علاقه کې وګورئ په خپل چمګاونډ کې وګورئ هغه خلک چې کوم په دې ناسور کې ککړ دي په دې شیز کې مبتلا دي هغه روچت کړي سنټرو ته راولئ څه لږه ډېره خرچه په هغوی باندې وکړي د هغوی په علاج باندې وکړي چې هغوی خو هم د دې معاشره کې د دې عام خلکو شان یو ښکلی ژوند تېر کړي. ستاسو نوم؟ زما نوم نایاب دی جی. نایاب جی. کوم ځای سره تعلق ساتي؟ یخ کوي مردو سره جی. دلته کې تعلق جی. صحیح. څومره ټایم وشو؟ زما جی 2 میاشتې وشو جی. څه نشه هم کوله؟ جی آیس په مسجد جی. آیس په مسجد جی. څنګه تاسو ته څنګه ملاوي آیس؟ بس جی بدلته ملاویږي خو په اسانه ملاویږي جی. په اسانه ملاویږي جی. صحیح. دې ځای د علاج نه مطمئن نه؟ بالکل جی مطمئن یم ډېر مطمئن یم جی. خره راغلي جی انسانان نه جوړ شي جی. قایي صاحب دا تو وایي تاسو دلته کې راغلي څومره ټایم وشو تاسو څه نشه کوله؟ جی السلام علیکم. ما خو زما دلته یو 2 میاشتې یا پاو کم 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم او ما نه بس هره نشه شوې ده الله دې راته معافي وکړي هیروین مې څکلي دي آیس مې څکلي چرس مې څکلي دي او اوس مې د آینده دپاره توبه ده انشاءالله د دې شیونو نه او دا معلومات او دا هر څه زموږ ذهن کې نه و چې دا داسې زهر دی او دومره ظالم شی دی دا خو ماشاءالله دلته چې موږ رالو زموږ اصلاح وشوله په دې یخ کوي 4 سده کې مرزو کې د هسپتال دی او د باجوړ نه زه راغلی یم دلته
خو دلته ماشاءالله زما ډېر ښایسته علاج وشو او د خیره څه اوس ماته پته ولګېده چې دا خو زار دي او دا څومره م چې کړي دي په هغه باندې پښیمان یو د الله نه هم توبهګار یو او الله هم دې دا توبه په خپل دربار کې قبوله کړي او آینده دپاره به انشاءالله د داسې نشو تماشو نه ځان ډېر په امن کې ساتو زه عالم وم او ما په کراچۍ کې هم وخت تېر کړی کراچۍ کې و فیټري والته به ما امامتي هم ورکوله خو زه چې په دې ګندګۍ باندې رالم نور مې ته الله وساتي نو هغه امامتي هم نه پاتې شوه هغه منبر او مسله هم نه پاتې شوه حتی دا چې چېرته پټوارۍ او ندو ته راورسېدم خو ماشاءالله چې دلته رالم الله را باندې غټ احسان وکړو او د اصلاح منشیات هسپتال کې زما علاج وشو ماشاءالله نو واپس هغه منبر او مسلې ته انشاءالله رسېدلی یم د خیره څه معلومیږي دغسې ولې چې دلته موږ خپل مونځ اودس کوو شکر دی جمعې مونځ هم په جمع کو هغه هم زه ورکوم نو په دې باندې لاک لاک شکر ادا کوم او د دې هسپتال والا هم ډېر مهربان شکریه ادا کوم چې زه بیرته دې مسلې او د جومات او د مونځ اودس او د ذکر اذکار ته جوړ کړم او بس د نورو ملګرو ته هم دغه وایم چې وروره دا به هم حال لکه راځه چې زمونږ حال و ډېره مهرباني بالکل دوی په خبرو کې ډېر زیات اثر او خاص کر دا چې یو عالم او یو د منبر خاوند د یو مصلي خاوند په دغې ناسور کې مبتلا دی نو عام خلک چې دي عام مسلمانان چې دي د هغوی بچ نه د هغوی بچ کېدل چې دي ډېره مشکله ده دلته کې چونکې تاسو ته مو وایي هر قسمه تربیت کېږي بیا پکې د دوی دپاره نور هم د هغوی د ټایم تېرولو لپاره د خندا او د مزاح پکې هم څه کېږي شعر و شاعري پکې هم کېږي دې ملګري سره خبرې کوو چې دوی به څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم توصیف جی توصیف څه به راته ویل غواړئ جی موږ ورته شعر وایو جی شعر جی وی د ژوند لویه اساسه وي د ژوند لویه اساسه وي او محبت چې چا سره وي په محفل کې چې څوک خاندي جړېدلې ټوله شپه وي هم په خپله مې رسخت کړي هم په خپله بیا خفه وي او څوک خوبونه کړي خندېږي څوک د زړه پرن زخته وي وي دا کله کله ځکه جاړم دا کله کله ځکه جاړم یاده شوې مې هغه وي وی په کلونو پس چې یاره ته زمونږ کلي ته راشې په کلونو پس چې یاره ته زمونږ کلي ته راشې نو تا نه هیر به زمونږ کور وي یو ماشوم نه به پوښتنه ته زما په هکله وکړئ مخکې دلته یو هلک چې اوس چېرته کې اوسېږي دا ماشوم به درته یاره سم د ټکه جواب درکړي مخکې دلته یو هلک چې په چا باندې مینو خو اشنا یې بې وفا و نو اوس هغه خو لیونی دی چېرته دغه ځای به ناست وي په سرو شګو په غرمو کې وي ته چې خواله زما راشې څنګ مې وویني جانانه نو ما نه دواړه لاس په ته وکړئ ما به ښکل په دواړه مخ کړئ زه به ستا د خوا نه پاسم یو طرف ته به روان شم ته به وایې د زړه سره د الفاظو جادوګر او بیا به چغه کړې جانانه ته توصیف خو داسې نه وې زه به مخ در واړوم چې ته څوک یې د کم ځای یو تا به نه پېژنم یاره ځکه زه به لیونی یم او ځکه زه به لیونی یم ډېر زیات زبردست او ډېر زیات ښکلې او غمزفلې به زه ووایم دوی سره به هم خبرې کوو چې دوی به څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم زما نوم فضل سید دی فضل صاحب کوم ځای سره تعلق ساتي مونږ جي مردان علاقې سره تعلق مردان سره او صحیح څه به راته ویل غواړئ دا څومره ښکلې او زیبا نامه ده خپا پکې نږدې د الله نامه ده خپا پکې نږدې د الله نامه ده پستر ګړون شي لاندې وګوره لږ پستر ګړون شي لاندې وګوره لږ پستر ګړون شي لاندې وګوره لږ د خپو د لاندې دې د چا نامه ده خپا پکې نږدې د الله نامه ده خپا پکې نږدې د الله نامه ده بالکل ډاکټر صاحب سره خبرې کوو په دې هکله ډاکټر صاحب لومړي ډېره مننه کوم دا ډاکټر صاحب مریضانو کې زیاتېږي کمې کېږي اوورال او خاص کر نه جی ریشو خو زیات جی ورځ پر ورځ مطلب چې لکه ډیزیز چې کوم دی بیماري چې کوم دی نو زیاتېږي او بیماران مطلب زیاتېږي ټیک شو لکه دې روغتون په کار دی مطلب چې مخ تاسو ته مخکې ویلو چې یاره کو دې مطلب دې باندې څه ایکشن وانه غشتل شو کنه نو غوړنه معاشره او مطلب چې تا ته اډک پر راځي ټیک شو او غوړنه معاشره به تباکی او یو وبا غونډه کې وي چې مطلب چې دی بیا ناقابل علاج چې اوس یو پیشنټ وي هغه تقریبا میاشت پر دی او نشه کړي آیس یا هیرون وغیره نه د هغې علاج او د دې چا چې ښه ډېر ټایم کوي د هغې علاج یو شان ریکور کېږي یاره دا خو بالکل یو شانتې کور کېږي خو لکه دای چې کوم چې لکه لانګ ټایم نه مطلب چې لکه سفر وي په دې ډیزیز کې نو مطلب چې هغه لکه بیا خو ټایم هلي ٹھیک شو او کوم چې لکه اکیوټ فارم کې نو مطلب چې هغه دونه ټایم نه هلي ټیک شو ها پیرنټس ته څه ویل غواړئ کوم چې د هغې چا چې بچي په دې ناسور کې مبتلا وي یاره پیرنټس ته خو دا دی چې مونږ مخکې ویلي چې یاره مطلب چې لکه ټایم ورکول پکار دی ماشومانو لپاره
چېرې ستا ماشوم کوم ځای کې کینی کوم ځای کې پاسي څه کوي څه نه کوي ټیک شوه. بل دی چې لکه ایجوکیشن ماحول پکار چې ایجوکیشن ماحول وي په کور کې هم وي ټیک شو او کور نه بار هم وي. بل چې د هغه ګیدرنګ باندې مطلب دی چې لکه نظر اخیستلو پکار دي چې د ګیدرنګ چا سره کېږي چا سره نه کېږي. ډېر مهرباني ډاکټر صاحب. اور اسرار صاحب نه صرف دغه پوښتنه کوو چې اسرار صاحب دا راته ووایي دلته کې چونکې موسم یخ شو د دې مریضانو لپاره څه سهولیات دي څه سهولیات نه وي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټیم راکړو. په ګرمۍ کې موږ لکه ډېرو سنټرو کې نی ایر کولر او دلته موږ ورته سولر سیسټم کړی دی او اوس د یخنۍ دپاره موږ چې دی نو د ګرمو اوبو انتظام هم د دوی دپاره کړی که نه او 10 چاردام کې گیزر هم ورته ولګو. دوی ته موږ هر قسمه سهولیات ورکو څنګه چې خپل کورونو کې داسې دوی ته د هغې نه موږ کوشش کوو چې سیوا ورکو. صحیح. ډېر مهرباني. بالکل دغسې اسرار صاحب هم دا خبرې وکړې. واقعي چې دلته کې هر قسمه سهولیات شته. تاسو ما وړاندې هم ویلي چې بالکل تاسو دوی سره لومړي رابطه کوئ. دلته کې تاسو د خپل کم مریض چې دی کم پیشنټ دی د هغه د راویستو نه مخکې تاسو بالکل دلته کې راشئ د دې ځای چیک اپ وکړئ د دې ځای معاینه وکړئ. که آیا ستاسو په دغه باندې پوره نو بالکل تاسو دلته کې راشئ او دغه خپل مریضان ځان سره راولئ. که چېرې نو پوره نو بالکل تاسو بالکل مه راولئ. بالکل جناب تاسو راتلی شئ د اصلاح منشیات هسپتال ته راتلی شئ. دغه نمبر چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاري بالکل ودې تاسو رابطه کولی شئ دوی سره او د دې ځای باره کې معلومات کولی شئ د دې هسپتال باره کې معلومات کولی شئ مریضانو باره کې معلومات کولی شئ. بالکل انشاءالله چې دې نه مطمئن یې ځکه 2 میاشتې وړاندې زه راغلی یم او نن چې ګورم حالات او 2 میاشتې وړاندې کوم حالات وو ډېر زیات چینجنګ دی پکې ډېر زیات کم مریضان چې پکې وو هغوی هم ډېر زیات مطمئن دي. تاسو هم راشئ د دې ځای نه معلومات وکړئ دلته کې خپل مریضان راولئ او کوم خلک چې په دې ناسور کې مبتلا دي خاص کر هغوی ته دا ویل غواړم چې د دې ناسور نه نور ځان منع کړئ ځان ډډه ترې وکړئ او کوم خلک چې په دې ناسور کې مبتلا دي او نور کوم خلک چې دا ناسور خورئ هغوی ته هم دا ویل غواړم که نن پکې د بل بچی دی نه سبا پکې د ستا بچی وي کوشش وکړئ چې د خلکو اصلاح وکړئ او د اصلاح منشیات هسپتال ته خپل ماشومان راولئ.